زما په خور به کله تمانچه کې خو کله څه شي کله څه شي نو بس دې ایسو نشه کې ما ته وایي زه به د پلار هم ولم تره به هم دله ولم دا بل لور هم دله ولم وایي ستاسو به موږ نه څوک تپوس وکړي څنګه دې ما ته تمانچه نیغوله ګاډي نه کوشو بس چې دې نیغوله جي بس ما وویشتو هلک د ایشتو هلک نو خو مجبوره شوم چې یو سړی زما کور بېزتي کوي बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर खान और आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। नाज़रीन कराम, गुलबहार में हंसता बसता घर कैसे उजड़ा और साले ने बहनोई के खून से क्यों हाथ रंगे, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। तासु दालक कल दे ورسره د خور رشته شوی و جنگ جګړې څنګه شروع شوې مرګ ته خبره څنګه ورسېده خو د دې مشران راغلي وو زموږ ډېر ښه تعلق ورسره دغه شو ډېر ښه خلک وو د دې مشران وروڼه او دې کې زموږ رشته وشوه جی دې کې بیا واده وشو واده نه پس د هلک بګړه وشو د دې مشرانو مشر وروڼو جایداد خرڅ کړو نو دې هلک چې کم دی مشر ورور ته ویلي چې تا خو زه تباه او برباد کړم چې یاره تا ما دونه پیسې وګټلې هر څه مې وکړل تا هر څه جوړ کړل نو دې دوران کې جی جنګ جګړې شروع شوې دې هلک ایس شروع کړل چې ایس یې شروع کړل جی کور ته ولاړو بار به سم نه مو زما په خور به کله تمانچه کې خو کله څه شي کله څه شي پلار ورته به ویل پلار ته فون وکړه کنځلې وکړه نو جی زه زما خور ډېره پښتنه ډېره تعلیم یافته جینۍ وه هغه ډس ته ځان ونیولو خو ابو ته یې فونونه کړو کنځله نو څنګه چې هغه ساري کې وده شو نو سسټر مې دلته ګلبار کې اوسېده هغه سیده ګلبار تاڼې ته راله هغې پې دلته ریپورټ وکړو چې جی دا هلک نشه کوي ټوله شپې په ما تمانچه ایښې وه زه خوب ته نه یم پرېښې او مطلب چې دا 3 الفاظ کم استعمالېږي دا یې راباندې 10 مرتبه نه زیات استعمال کړل په دغه شپه څه چل شوی په دغه شپه داسې چل شوی او جي سر یو ځل دې نه پهله زما بله خور پیدن شوې وه مېلمانه ناست وو بیټک کې او دې رالو اواز یې وکړو چې زیرشاه کاکا خورا او لاړو په دغه شپه باندې دې بیا راغلی و بچې څنګه چغې مغې ووالې پوه شوې زه ورپسې ښه په ارام لاړم زما د ایشتو نیت نه و چې یاره زه دا ولم دله ښه په ارام لاړم ګاډي کې مې کېنولو ښه مېدار چای مې پیوس کړې ده ته ما ویل ګوره زمونږ ستاسو خبرې ختمې دي مزید مونږ لانجو والا او جی ډرایوینګ ته هم دې ناستو ما ته وایي ګاډي ته زه کېنم مې کېنه نو بس دې ایسو نشه کې ما ته وایي زه به د پلار هم ولم تره به هم دله ولم دا بل لور هم دله ولم وایي ستاسو به موږ نه څوک تپوس وکړي بس چې څنګه دې ما ته تمانچه نیغوله ګاډي نه کوشو بس چې دې نیغوله جي بس ما وویشتو بیا دغه ټایم چې دې ته وویشتو بیا ته چېرته لاړې زه علاقې ته لاړم جي تاسو وایي چې خلکو ته پته نه لګي نه جي ما دې چې څه ټایم ګرفتاري کوله زه خپل ګیټ مخې ته ولاړم سره د کم وایپن مې یوز کړی وم که وایپن مې ملاس کیو نه تا په خپله ګرفتاري ورکړه که دې چې راغل ما کور ګیټ ته نه دي پرېښي جي تا چې کوم دا عمل کړی دی ګوره تا خو اوښې دې مړ که هغه کور دې مران کو د خپلې خور کور دې مران کو سر هغه خورانو ستوما نشته سر بالکل پې ښه پیم چې هلک د ایشتو هلک نو خو مجبوره شوم چې اطلاع وشوله چې قادر آباد نهر سره النور پلازې سره دلته یو لاوارثه لاش پروت دی اطلاع په پیش نظر موږ فورن هلته لاړلو موقع له کرایم سین مو چک کړلو نو هغې نه موږ ته 9 کارتوس او یو ډیډ باډي او ډیډ باډي سره بیا هغې نه څه پیسې او ورسره 2 موبایل د هغه د پوزیشن نه موږ ریکور کړل ابتدایي تفتیش موږ داسې روان کړو چې د ورسا سره رابطه وکړله ورسا رالو موقع نه د هغې په مدیریت کې اف آی آر د نامعلوم ملزم یا ملزمانو خلاف وشولو بعد کې موږ په مختلفو خطوطو باندې خپل تفتیش جاري وساتلو موږ ټیکنیکل طریقې سره هم خپل زموږ چې کوم ټیکنیکل ټیم دی هغوی هم انفارمیشن هغوی سره شیر کړل په دغه باندې کار روان شولو هغې نه علاوه موږ مینول دي کوم سورسز دي انټیلیجنس ذرایع دي هغې سره هم موږ دا شیر وکړلو دغه دوران کې موږ ته کلو د ټیکنیکل ترو سره هم میلاو شوله او ورسره چې کوم مینول دي زموږ سورس دي هغې سره هم میلاو شوله موږ چې کله دا کراس کړل بالکل اکچوال انفارمیشن و په دې کې دا ملزم ملوث چې کوم و نو د هغې سابقه شخصانه د زنانه او د مستوراتو مسله دغه شوله هغه راووتله. दूसरी तरफ मकतूल आबिद के भाई सऊद खान का कहना था कि उसके भाई और भाभी के माबेन तलाक नहीं हुई थी, सिर्फ घरेलू नाचाकी थी
और राजीनामा के लिए जरगे हो रहे थे। अलबत्ता उन्होंने इस बात की तरदीद नहीं की कि मकतूल आइस का नशई था। नाज़रीन कराम, आइस का नशा मुआशरे के लिए नासूर बन रहा है। पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिशें काफ़ी नहीं, वरना हंसते बसते घर यूं न उजड़ते और हमारे कड़ियल और गबरू जवान नशों का शिकार न होते। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम कहानी।